اوس دا پراپیګنډه جوړه کړي چې مفتی صاحب کلمه نه مانی. چې شی نه مانی؟ مفتی صاحب کلمه نه مانی. قرآن کې چې کوم ځای کې ګوري لا اله الا الله به ذکر وي، بل ځای کې چې ګوري یوازې به محمد رسول الله ذکر وي. په یو ځای کې به ځکه چې کلمات طیبات صرف څومره ده؟ لا اله الا الله. ته په ایمان او زمونږ په امت کې لوی کمالونه ګډوډي شنې کړي دي که نه دي کړي؟ ته به لا نور خبرېږي. اوس بله ورځ دغه یو کلیپ نوی چلیږي د کلمت طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله په حوالې سره ډېره دغې نه انکار کې. د ملایانو یو ډم دی، ډم د ملایان در چا خپل ډمي ښه ډم پېژنې. ډم به زمونږ په علاقو کې داسې یو شی و چې هغه به کلي کې غم وشه که نه، نو دا خلک به ډم خبرول چې تاسو ورته هر څه وایه الله ښه پوهېږي. خو زمونږ قبایلو طرف ته دغسې کیسه وه، چا به چې بچی وشو هم را ډم به ګرځېده، خلک به یې خبرول، زیري به یې کول. د چا به چې واده و دا به هم ډم بیا ګرځېده، ده به خبرونه کول. اوس خو خبرې بدلې شوې، اوس ښځې ګرځي ودونو په جوابونو. زمونږ قبایلو کې به ډم دا کار کول. نو زمونږ د ملایانو یو ډم دی، هغه چې زما کله بیان وشي نو که ډېر څوک ترې نه وي خبر، نو بیا هغه ډم دی، هغه یې نورې دنیا ته رسوي. یو رجي وي چې منکر حدیث بیا یو بیان کړی دی که نه. نو زه یم چې دا هم د الله ډېر لوی فضل دی، که دا ډم نه وی ډېر خلک به زمونږ بیان نه خبرېدی. خو د ملایانو الله دې هر چا له خپل خپل ډم وساتي. موږ دې م الله بې ډمه جواب خو امین خو وایه که یا الله موږ بې ډمه مکې، زمونږ ډم ته اوږد ژوند ورکې. ځکه چې موږ خبره وکړو 10 یا 20 یا 100 کسان یې واوري او ډېر خلکو نه وي خبر، هغه ډم یې بیا دوباره کړي چې یاره منکر حدیث یو نوی بیان کړی دی، زیره مې در باندې او داسې یې ویلي، نور خلکو ته هم ورسي خبره الحمدلله. یا الله موږ بې ډمه مکې.